حدیثو په دا باره کښې دي درود شریف وایي چې بغیر بې بللی نه راځي خیریتي نه خوړل او بیا هغې ته پلوس یود و نور هم ورنیول لیا داسې خیریات چې مالدارون ورته بولي غریب نه ورته بولي او دا شای ناجایز دی دا شای ناجایز دی او ادغ شی اجازات نشته دعوت قبل اول علمای چې واجب دي چې قابل یې نه کوي بغیر به وزره لیا د شرعي وزر نه وي لیا د بدن د وجې نه بیمارۍ د وجې نه لیا لرې تاک د وجې نه نشي ویر بیا خو ټیک تو نور بغیر به وجه و پردای دعوت نه مسترد کوي دعوتو قبلوي وردریمه و ها که نه د خوړه بیا د مرضی دو خیر دی ما خوره چې د انسان زړه نشي ودو کوي انسان به قدری در نه ونه شي چې ته پستره سیرا بللی په عزت بیا ویر نشه لہذا دعوت قبل اول ځنې علمای چې دا استحباب تاکیدي دی خو اکثر علمای چې واجب دي بلا واجه نه قبل اول باندې سړی ګناهګور دی یوه بله خبره ده چې یو سړی ته بللی هنه یې بیا د هغه دروازه ته ویلوړ یې بغیر به بللی دعوت ناجایز دی دغې ماړی خوروک جایز نه دي او ځنې د نر بچون خدا څه وکړو چې بللی ښې خود هنه وي یو بل پلوس ور سره ونسي چې زوی مې صحیح کړی دی بیا د کلي ولستی به زیاته کوه ټاکې بازور ماړی دو بیا وی ګټې نه باندې وي په ګالک شوته ګرځې چې زه نن اناس ډاکوم دا خو اخلاقي هم خواند نه کوي زه ډېرې دروازې نه ورګوټ شوی چې په دا وپیدله سره خاوار په موبایل زه په دا چې وپیدله کله چې دا ویسې شریعت حالانکې بللی و دوې درې دعوتونه مې داسې پرې شوه بیا مې اطلاع ورته وکړه چې دعوت مې د کابل که دې راغله خو د تیرې مخه نه وه پلا خاطل یې متاثرین اونلاین ځنه جوړ شوی وه داسې ماړی خوروک جایز نه دو نن زده کوي چې بللی یې نه وی بل د هغه پلوس نیولی وي دا را جرأت وکړې دا ماړی نه راودو ناجایزه بله خبره دا چې یاره د انسان خو یو عزت وي یو وقار وي میشه چې دعوت عامه ځنې خلک یې دی توجیه کې دلیلونه هپې یې پرتګینه ورته جوړوي دعوت عامه په داویس واقع ټاکو بازارک شه نشته دی چې یو خواندار الول کې وتا ګاونډونه په نیت باندې دی ویدار د بالوچګاری لیابار صبر شبه و مالی په نیت خو نه وي وروره د اولدار صاحب غوندې ټلیپنی نه سیخ کړي دي څوک ګره بالوچ نه راوندي څوک صبر شاه نه راوندي چې کلی ول در درې مې تو دروازه بره دره زوري کړی وي چې په وربیک شي بره در اچولی وي وزدا دته بیا جایز یې انسان ته الله جل شانه د ناس د ډاکولی و د عزت لیر ورکړی دو خالد بهایي مې غوندې خو نه د انسان ځناور په منځ خو فرق دا دی چې انسان عزتمند دی او خواروک څوک هم په عزت کوي که نه نو دا حدیث ته تو سرج متوجه شه جابر رضی الله عنه روایت ته خوش پیغمبر فرمایی چې څوک ماړی ته وبوله شي فلیجب خامخا دا دعوت قبیل کو که چیرې قابل کوي رغی فانشاء طعمه که خوښه وه مړی ده وخوري و انشاء ترکه که خوښه وه نه ده خوري ځکه چې لیو بیموري وي لیو پریشانه وي لیو ډاک وي یوه وجه خو وي که داس باباګون وي بوډاګون وي سپینږیري وي چې لرې تاک د وجې نه وي ټیک شوه بیا پې ګناهګور نه دی لیا سیات نه وه ټیک لټ چې خلې وه څه کیسه وه هېڅ خبره نه ده خو بلا وزره وین نه پرېږدی بله روایت تی حدیث تی چې ځنې خلک مړی داس وکړي چې هغه شول خان دی ډبر خان دی ورته وبولې مفتی دا ولدار دی دا بیستي وچې خولې ګرځي خوش پیغمبر فرمایي ابي هريره رضی الله عنه روایت دی رسول الله فرمایل شر الطعام طعام الولیمه یدعى الاغنیاء ويترك الفقراء بده مړی هغه دی چې هاته مالدارون وبولي غریبونو پکښې پرېږدي خوش پیغمبر بده مړی ورته ویلی دي ومن ترک الدعوه فقد عصى الله ورسوله چې چا دعوت قابل نه که دغه د الله نه فرمانی وکړه او د رسول یې نه فرمانی وکړه
بغیر به وجه و دعوت نه پرېږدي قبلوي وي. او بله آخري خبره دا ده چې بغیر به بلل حدیث ته میږو مسله کوي خو حدیثو په پیش کوي چې کیسه مثبته وي اشاک نه وتلی وي. پیغمبر د خدای فرمایي چې بغیر حدیث ویش دی خو مفهوم یې دا دی چې مطلب کله ها داسې شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن سره څوک بتلی دی زیوتای په چا یې غږ وکړه چې مړی باندې باس وکړه مثال یې څلورې کاسې خو په لیار شي پنځم ور میلاو شه چې کور ګرلسي ته کلي ته ور ورسېدل چا مړی ورته کړی دو خوش پیغمبر ورته یې چې پنځم ور سره دی ملګری یادو دی ورغوي کادوله والا راسینه لی در باندې بوج وي دا بیا تو حق ته چې ورته وایي چې ګوټ څه ځکه نه پتا څه ورته یې چې نه جان نه پہچان بن گیا مهمان پیغمبر خپل ولماته څه هغه میزبان ته څه چې دته مړی کړی دو چې سړی سره دی په دا زه په ځون پورې نامیز بیا نه ګاڼه ځکه چې تو مړی دو تو دعوت ورکړی زه څوک یې چې تو په مړی باندې نور سړی چګاو کله کله مې دا کیسه روشي ولمنه ویلې اولدار دې مړی کړی وي زه داسې رونه چې ولما زه در خاطرې ما خو ته پوتې کېږي دا زړه نه ماني او چې بیا یې دی جایز نه دو خو په دا کښې تر ټوله ناپوکه خبره دا دو زوراوره چې دی الله په حکم عمل وکړي امیږه مطلب دی الله نه وي خفا دنیا چک ټیټر درېمي خفګان خوشحولیر درېمي خو چې کله میږ دی الله په حکم باندې عمل کوي الله جل شانو امیږه ټول امور په شا طریقه سره بیایي او خصوصا په دې ویس وخت کې دعوت په معامله کې دا د ورول یا د غوټ خیریوتا په ماړه کې میږ ډیر غیر شرعي چارې کوي د ګناه چارې کوي حرام ماړه خوري بالله یې نه یاره ویل خیریوتا ورو په خیریوتا کې بالل نه وي میله خیریات وکړو په دا کورونه شه پوس پغره شه میله خیریاتینا کول ویله په دا کې بالل نه وي چې وده نه بولی بای ته نشه ورله چې وده بولی ویرشه او میله تر څټ وړ کې ها په لوس پیرایو پلاټون ځکه چې هغه غلا وګا دی چې بچ کوي پلاټونه مر سره راونی دا حروم چار کوي دا مړې کا خوري پالو دی یارو مې خوري خپل یارو چې پیسې تم څوک وبولي دا دعواتو بیا مسترد کوي نه میرا کا دو بیا قبلوي دې قبل اول واجب دي په دا ګناګوري ویلې حدیث تاریخ ته چې دغه الله نه فرمانی وکړه او د انسانونو نه فرمانی وکړه مسالې خو مزدا شو یا الله دې متطهر وشي الله دې